السلام علیکم کتونکو ماسټر شاسوار ما دا وخت تاسو کتلی شئ زمونږ سره یو دروند شخصیت میلمه دی د دې سره خبرې اترې کوو د شاعرۍ په ژبه باندې ډېر زیات پوهیږي نو چېرته ځئ مه موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام. جی د ټول نړومبی راته خپل نوم ووایاست تاسو زما یو مرکه مخکې هم شوې وه ډېرو کتونکو به تاسو کتلي مې وی خو چونکې چې څوک هم نه پېژني یا چا نه وی کتلي چې هغې هم تاسو وپېژني یاره شاسوار بھائی یو ستا ډیره مننه او شکریا چې مونږ له د خبرو مقرره کړه او زما خو حیات نوم دی حیات اخونزاده باندې مې خلک پیژني او د کوثر علاقې سره تعلق ساتم او یم د کوثر او فی الحال هم په کوثر کې پاتې کیږم. صحیح ډېر خواږه شعرونه لیکئ ډېره خوږې غزلې لیکئ نو نن به زموږ کتونکو ته د دې وخت چې دا اوس کوم حالات روان دي د دې متعلق به ورته څه ویل غواړئ؟ یاره د دې متعلق به شاسوار بھائی یو څو ټکي مې لیکلي دي چې وایي مونږ پښتانه په خولې توبې وباسو عمل کې خلقو نه چمړې وباسو معاملات ټول مو د کافر دي بدتر میراث کې ښځې د حصې وباسو حد دی یار یو ځل بیا معاملات ټول مو د کافر دي بدتر میراث کې ښځې د حصې وباسو او حلال حرامو هیڅ پروا نه کوو خو چې د بل جیب نه پیسې وباسو او حرام خورو پسې ځو حرام خورو پسې ځو رزق ترې خورو حرام خورو پسې ځو رزق ترې خورو په نوم د دین ترې بیا چاندي وباسو او حسد کینې له موږ جومات له راځو حسد کینې له موږ جومات له راځو واورئ جی حسد کینې له موږ جومات له راځو پکې کنځلې بیا د خولې وباسو او د مړ رور غوښې خورو غیبت کوو د مړ رور غوښې خورو غیبت هم کوو د مړ رور غوښې خورو غیبت هم کوو او بیا پکې کړس لا د تسبیح وباسو او زه په قلم به پښتانو ته نصیحت کوم زه په قلم به پښتنو ته نصیحت کوم زه په قلم به پښتنو ته نصیحت کوم د بېدینۍ دا طریقې وباسو د بېدینۍ دا طریقې وباسو څوک به ونه مني ډاکټر صاحب حیات اخونزاده وایي چې پردي حقونه ورکړو حیات اخونزاده وایي چې پردي حقونه ورکړو شي به قبوله که توبې وباسو شي به قبوله که توبې وباسو ډېر ښکلی ډېر زبردست او د دې نه علاوه به راسره نور هم تاسو شعرونه یا غزلې شریکوئ زموږ کتونکي ډېر زیات خوښوي ستاسو شعرونه چونکې ستاسو هغه کومه مخکینۍ ویډیو چې وه هغه هم ډېر زیاتو خلکو خوښه کړې وه نو نور به راسره څه شی شریکوئ چې کوم ستاسو ډېر زیات خوښي یا د دې وخت او حالاتو سره څه نه څه مشابهت لري؟ یاره شاسوار بھائی خبرې خو ډېرې دي او موږ په داسې ځای کې ژوند کوو چې هلته مونږ ټول عمر په تیارو کې تیر کړی دی زمونږ د علاقې څه یو سترګو لیدلي یو څه بله ورځ څه یو حادثه مې لیدلې وه د هغې متعلق مې یو څو ټکي لیکلي دي چې وایي لاشونه نه وو ماتې خپې پرتې وې لاشونه نه وو ماتې خپې پرتې وې هلته بېشماره جنازې پرتې وې او ما یې تپوس د چا کولی نه شو ما یې تپوس د چا کولی نه شو د هر سړي خولې ته جرندې پرتې وې او د یو شهید ماشوم په غیږ کې جړل د یو شهید ماشوم په غیږ کې جړل مور ته یې د هجر شپې اوږدې پرتې وې او ډېر تابوتونه مې په خپله لیدل ډېر تابوتونه مې په خپله لیدل چې پرې د پاسه شنې جنډې پرتې وې او هغه سپین ږیري پښتانه چې د دې خاورې تلي هغه سپین ږیري پښتانه چې د دې خاورې تلي نښه د امن په سرونو یې شملې پرتې وې او چا پکې خپل او چا پردي خښول چا پکې خپل او چا پردي خښول اندام او لوتې غوښې سرې پرتې وې او حیات اخونزاده د کوثر به په کوم شهید غزل لیکي حیات اخونزاده د کوثر به په کوم شهید غزل لیکي د یو شهید بهر کلمې پرتې وې واه جی واه ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې ډاکټر صاحب په ما خو د وجود ټول داسې کو چې لشې لشې کو او ډېر په زړه پورې شعرونه حالانکې نن سبا چې کوم حالات زموږ په دې علاقو باندې روان دي همدغه شانته کېږي الله دې موږ ټول مسلمانان د دې دغه نه بچ کړي د دې آفت او مصیبتونو نه د دې نه علاوه به راسره نور کوم ستاسو په زړه باندې چې زموږ کتونکو ته ویل غواړئ هغه راسره شریک کړئ
یاره زما خو اوس فلحال په زړه باندې دا دغه دی چې یاره مونږ زه د خپله د عمران خان د قافلې سپایي یم او د 2007 نه په دې میدان کې په خپل فیسبوک ایډۍ نه کوم دغه مې چې هغه ټول هغه کوشش دا کوم چې یاره مونږ چې عمران خان د یو حق سړی دی او د هغه ملګرتیا دا ټول قوم وکړي خو د بده مرغه زمونږ په دې علاقه کې داسې یو دغه شوی دی چې هغې ته د عمران خان رسایي نه کیږي او په هغه بنیاد باندې زموږ په دې علاقه کې سابقه یو امیانی دی چې ګلداد خان نوم یې دی او هغه له موږ ووټ ورکړی و چې د برنګ سره یې تعلق دی او د برنګ ډېر معتبره خلک دی خو هغه له موږ ووټ ورکړو او هغه زموږ سره کمې وعدې وکړلې چې موږ به دا کوو هغه کوو ما ورله د خپل هم ډېرې خرچې کړې وې ډېر زیات د نن نه څه ورځې مخکې ما ته کال وکړو چې یاره زه ستا حجرې ته درځم ما په خپل ټول کلي علاقه کې وینا وکړله خو به هر حال هغه زما حجرې ته زما د والد صاحب نه علاوه هېڅوک رانلو او نو بیا ما د هغې نه بعد یو خپل سوچ راونیو چې یاره زه د عمران خان د نظریه چې کوم ده دا په دې باندې په ګلداد خان باندې نه پرېږدم خو زه د خپل یو آزاد نظریاتي کینډیډیټ آغاز کوم او د هغې ما کړی دی چې د هغه زمونږ د دې علاقې سړی دی یو کوالیفاید سړی دی او تعلیم یافته سړی دی داسې نه چې هلته به د معیاري چپس او یا د یو شعر ترجمه نشي کولی الحمدلله هغه حافظ قرآن هم دی بل تعلیم یافته دی هلته کې زمونږ اواز اوچتولی شي نو د هغې نوم لایق زاده لایق دی او د هغې نشان چې کوم دی نو دا مونږ ته چینک الاوډ شوی دی چینک زمونږ نشان دی د پی کې 22 دپاره د عمران خان د نظریاتي سپایانو زمونږ د امیدوار چې کوم دی نو چینک نشان دی زه ټول د پی ټي آی ټایګرو ته وایم چې زما د دې قافلې ملګرتیا وکړي او مونږ په دې دغه کې په این اټ باندې چې کوم دی نو زمونږ ګلظفر خان یو نر یو پښتون یو توریالی سړی دی چې هغې زمونږ د خاورې د غټو غټو خانانو ملکانو چې د 15 کالو نه هغوی زمونږ په معدنیاتو او په دغو قابض دي د هغو هغه غرور مات کړی و او د هغو هغه غرور یې د خپو یخته کړی و نو مونږ د عمران خان د قافلې سپایان یو د این آټ اوټ به زمونږ د خیره د ګلظفر خان باغي او د پی کې 22 زمونږ د خپل نظریاتي کوم لایق زاده لایق چې کاندیډیټ دی نو ټول د پی ټي آی ټایګر به انشاءالله هغه ته موږ ووټ پول کوو او هغه به کامیابوو انشاءالله تاسو چې څنګه خبره وکړله د پی ټي آی چې څومره کاندیډیټس دي څومره ورکرز دي ډېر نران دي ځوانان دي که هلکان دي که مشران دي که بوډاګان دي که زنانه دي چونکې پرون زما د ګلداد خان سره انټرویو شوې وه په هغې کې یو خبره هغې کړې وه چې په 72 سال کې چا دومره کار نه دی کړی که تاسو نه یې کتلي خیر هغه ویډیو تاسو وګورئ ما ورسره په خپله انټرویو کړې وایي دومره کارونه په 72 سال کې نه دي شوي څومره چې ما کړي د هغې متعلق به څه وینا یاره جي زما په دې کلي علاقه کې ما ته د یو پیره کال وکړو چې یاره ته په دغه علاقه کې د سروې وکړو کوم روډونه چې دي خلکو ته ما 4 پیرې وکړو خلکو به هغه د چیمي پروګرام هم وکړو خو به هر حال د هغه په ملګرتیا زه په خپل علاقه کې او په هغه خپل کلي کې ډېر زیات خلکو ته پاتې رالم هغه زموږ سره یو قسمه واده نه ده پوره کړې بلکې د یو چا سره یې واده نه ده پوره کړې زه وایم چې کوم د پی ټي آی ټایګر دی او په دې وخت کې پی ټي آی سپورټ کوي نو دا مجاهدین دي دا یو جهاد کوي ځکه چې په پی ټي آی باندې په دې ټیم کې ډېرې سختې ورځې دي خو د هغې په مد کې مونږ بیا د عمران خان کو ته وګوري نو ته په هغې پسې کمنټس ګوره کله چې تاسو د ګلداد خان ویډیو وکئ نو مونږ خپله نظریه چې کوم ده دا مونږ په د عمران خان نظریه مونږ په ګلداد خان باندې نه خرابو مونږ د هغې نه اوټ خپل نظریاتي یو کینډیډیټ دی چې چینک نشان دی انشاءالله ټول د پی ټي آی ټایګر کم مجاهدین چې دي دا ټول دي په چینکه د پی کې 22 دپاره مهر وي او د این آټ دپاره دی ګلظفر خان باغي صحیح شو ډېره مهرباني کتونکو تاسو د ډاکټر حیات الله اخندزاده صاحب خبرې واورېدې ډېرې ګټورې په زړه پورې خبرې مو کړلې او ډېر په زړه پورې شعرونه کتونکو که د دوی دا خبرې ستاسو خوښې شوي وي نو زموږ دا ویډیو ورسره لایک کوئ مخکې شیر کوئ که تاسې په یوټیوب باندې ګورئ او زموږ په یوټیوب چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کوئ او که د فیسبوک په پاڼه باندې ګورئ نو زموږ پیج ورسره فالو کوئ لایک یې کوئ او د دې سره ماسټر شاه سوار له اجازت راکوي د لوی الله په امان